السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. نننۍ موضوع په باره د عافیه صدیقه کې ده چې دا زمونږ د یو ملک یو پی ایچ ډي ډاکټره وه او دا ډېره قابله د امریکې نه د پی ایچ ډي کړی وه، هلته یو یونیورسټي وه د هغې نه، او دا بیا راله د یو پاکستان ته راله او د یو کس واده وکړو په کراچۍ کې، او د هغې نه بیا څه وخت د هغه څه وه، د هغې نه بیا طلاق واخېسته، بیا د بل کس سره واده وکړو. بیا په دې باندې دا الزام راغی چې دا القاعده کې ده، چا پې دا الزام ولګو او هغه بیا ګرفتاره شوه او دغه ته یې بوتله افغانستان ته، بګرام ایربیس، هلته چې بګرام کې کوم جیل و غټ د امریکنیانو، او هلته په هغه باندې تکلیفونه او ډېر هر څه تشدد کېدو، او بیا یې د هغې نه وروسته امریکې ته ویوړه. یو هغه دور و د حجاج بن یوسف چې په دیبل کې، یعنی په حیدرآباد کې، د حیدرآباد نوم مخکې دیبل و زوړ، کله چې هغه راجا و د محمد بن قاسم په وخت کې، هغه وخت کې چې یو هندو تجارت د عربو تجار چې کوم تجارت کوونکي راغلو، او دا ټول بر صغیر پاک و هندو، پاکستان نه و جوړ شوی، پاکستان و نه، د سر تصور نه و، دا یو هندو. نو هغې کې زنانه هم وي، نو هغه څه زنانه چې کومه دي، یوه زنانې پکې نیولې، دا یوې نه پکې ګوته کټ کړې وه. نو په نور کسان تله په سمندر کې په کشتو کې، نو چاته پته ولګېده چې داسې حساب دی، نو هغه بیا لاړه. دا غټه اوږده قصه ده، په دې باندې دا ځانه جدا موضوعات دي، په دې باندې ځانه ډېر شی ګنټې لګي، خو مختصر به دا خبره وکړم چې هغه لاړه او حجاج بن یوسف چې کله بادشاه و، نو هغه ته وویل، نو هغه بیا حکم ورکړو محمد بن قاسم د ده وراره و، دا د یو جرنیل او دا یو نوجوان و، ډېر بهادر کس و، او دا ته وایي چې لاړ شه دا ښځه را خلاصه کړه، د زنانه د کافرو د جیل نه. نو هغه راغی، په هغې کې ډېر غټ جنګونه وکړه، دې ملتانه پورې دا ځای واخیستو د کافرو نه، هغه باچا چې کوم دی هغه یې مړ کړو، او اسلام راننوتو سیند ته، ځکه په دې کراچۍ کې یو بندرګاه ده، هغې ته وایي قاسم بوټ دروازه ده، په دغه قاسم بوټ، په دې قاسم بوټ ورته ځکه وایي چې دا د محمد بن قاسم سره منسلک دی، د هغه د نوم څخه په دې باندې دوی راغلو. او وسني دغه ته وګوره چې خپلې مسلمانانو خویندې او لوڼه دا ورکوي کافرو له، هغه دلته بیا تشددونه و، هغه د هغه عزتونه پامال کوي، او څوک دومره نشته چې د الله رب العزت د رضا دپاره دغه وکړي. نو دا یو نن سبا جماعت اسلامي یو سنیټر دی مشتاق صاحب، الله دې وله جنتونه ورکړي، نور کسان به هم په دې کې ملوث او دغه به د خیر کار کې به حصه اخیستي، خو غټ کار پکې ده وکړو. نو د دې سنیټر مشتاق چې کومه دی، دا دی د عافیه صدیقي مشره خور ده، فوزیه صدیقي، هغه امریکې ته تللی، او د هغه هلته بیا د هغې سره ملاقات شوی، د هغه ډېره دلسوزې واقعې دي، هغه سړی نه شي بیانولی، سړي زړه دړ کوي. او په دې باندې یو مفتي صاحب خبره اتره کړله، نو راځه چې دا بیان واورو. زما عافیه صدیقه نن ولې په امریکا کې پرته ده، دې ته ناستې چې پلنکی چې کوم دی د پلنکي سپورټر دی، دا مرتد دی، پلنک کافر دی، هلو پلنکي ګستاخي وکړه. دا 20 کاله چې عافیه صدیقه په پردي ملک کې د زینهکاریو د بدکاریو
سره مخ ده وړه بچي مخ دي رزیله دې زنا ته او دې جیل ته او دې بېدینۍ ته ته جایز وایې غلی ناستې نن ته دې حد ته رسېدلی چې اسلام وایي چې که په مشرق کې مسلمان باندې ظلم وي تر مغربه پورې مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی دا مسلمان به خلاصوي حجاج بن یوسف چې ته ورته نن ظالم وایې هغه حجاج بن یوسف چې تا ورپسې دروغ تړلی دي ستا نیکونو لیکلی دي چې هغه داسې صحابه قتل کړي دي تا منلی دي ستا نیکونو لیکلی دي خدای نه دی ویلي نه رسول ویلي هغه حجاج بن یوسف نه شرم نه درځي چې ستا په دې بل کراچۍ کې راجا داهر یوې جنۍ د سر نه لوپټه قدرې وخوځوله هغه ته خبر ورغې هغه محمد بن قاسم د 18 سال په عمر کې راولېږلو او د کراچۍ نه شروع کړه تر ملتانه پورې خلق یې ووال او خلق مسلمانان کړل او د هغې ښځې پوښتنه یې وکړه بېغیرته قومه ته د عافیه صدیقې پوښتنه کوی شي تا یې ټمبم د اسلام دپاره جوړ دی کور کې کېږده چې څوک یې دنه یو نسي پیره یې کوه که ډېره خطره یې شوه پښتانه پې ودروه ولې ټمبم ساتو ټمبم موږ نه ساتي موږ ټمبم ساتو نن عافیه صدیقه د کافرو په زندان کې بې ګناه پرته ده کم څه ته چې ته ګناه وایي هغې ته کیدای شي اسلام اړو جرم ونه وایي او ستا انساني اسلامي او قانوني قوانینو خلاف ستا ملک نه پردی ملک څنګه ښځه بوځي زمونږ ډېر بهادر قوم دی زمونږ ډېر بهادر فوج دی او پولیس دی او ملیشه ده بهادرو نه خل ښځې بوځي بهادرانو نه خل خویندې بوځي د بهادرانو نه خلک لوڼه بوځي ستا په دې بهادرۍ دې لعنت وي ستا په ټمبم دې لعنت وي ستا په قوت دې لعنت وي رزیله ستا په شرابو دې لعنت وي چې ستا د کور نه خور او ښځه او لور خلق بوځي او خلق وله جیلونه اچوي ته ورته ووایه چې که څه جرم وي زه به یې دلته وتړم اعدام به یې کم پانسي به وله ورکم تاله یې نشم درکوی او که نر وې ته یې راوله د هغ ځای نه یو کس راوله چې هغه ستا مجرم وي زمونږ کلي کې یو سړي ښځې سره جګړه وه ډېر غریب سړی و الله دې وبخي ښځه او خاوند یې کیدای شي دواړه مړی زمونږ د کلي غواګانې به یې څرولې غریبانانو ښځې ورته وې چې و پلانیه ډېره درنه تنګه یم درنه تختم سړي ورته ووې چې و ښځې کله به تختې چې زه دله چپل سم کم چې ورکه شي آی های مسلمانه ستا تیښتې او ستا زلالت منګ په شرمونو و شرمولو پاکستانی قوم او پښتونه قومه کله چې افسر تا ته وایي چې هله هندوستان داسې تا بیا ټوپک راغوستی پاکستان زنده وه رزیله چې کله ستا خور بوځي ته چرته یې ستا مور بوځي ته چرته یې ستا ورور وهي ته چرته یې دا ملک چې لوټ که ته چرته یې دا ملک چې شراب عام کړل ته چرته یې دا ملک چې ډمتوب عام که ته چرته یې دا پښتنې چې ټول تباه کړل ته چرته یې دا مسلمانانې چې ټول ذلیل کړل ته چرته یې نن ولې زما حرم باندې خلق راخیږي زما عافیه صدیقه نن ولې په امریکا کې پرته ده ته دې ته ناستې چې پلنکی چې کوم دی د پلنکي سپوټر دی دا مرتد دی پلنک کافر دی هلو پلنکي ګستاخي وکړه دا 20 کاله چې عافیه صدیقه په پردي ملک کې د زینهکاریو د بدکاریو سره مخ ده وړه بچي مخ دي رزیله دې زنا ته او دې جیل ته او دې بېدینۍ ته ته جایز وایې غلی ناستې خو تا اورېدلي نه دي تا اصول کې ویلي نه دي السکوت فی معرض البیان بیانون چې کله یو غلطه کېږي او ته پې غلی شي نو ته پې راځي ته د عافیه صدیقه په جرم راځي هغې سره په بدکارۍ راځي
هغې سره په ظلم راضي یې د هغې بچیو ته بې ګناه قید ورکولو باندې ته راضي یې نو ته نه مرتد شوې نه کافر شوې نه بېدینه شوې نه درنه اسلام لاړو او امي سړی یا یو جاهل ملا چې په سټیج باندې غلطۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق تېنه غلطه خبره وځي یا څوک ورپسې وتړي او ستا خوله بیا ښکلا وي هلو دو کافر شوی دو مرتد شوی دی ټولو نه لوی مرتد تی ټولو نه لوی رزیل تی پښتونه ته رزیل یې مسلمانه ته رزیل یې ملا ته رزیل یې افسره ته رزیل یې تا کې ایمان چرته دی خو د ممبر خاوندان بې غیرته شوي دي د ممبر او د محراب خاوندان خرڅ دي د ممبر او د محراب خاوندانو کې ایمان نشته نو چې بره سړي کې ایمان نه ښکته خلک ایمان کم ځای نه راوړي ښکته خو ګډې بیزي دي چې کم شین ډکی ولا واچوي دغو خلکو کې خو خپل عقل نشته دوی ته خو تاویلي دي چې د قرآن لرې نه ګورم ثواب ملوي دوی ته خو تاویلي دي چې د ترجمې ضرورت نشته دوی ته خو تاویلي دي چې احکام موږ درته ښیو تاسو ته د علم ضرورت نشته دا خو تاړانده کڼه کینولي دا خو د هغه بت مثال دی عاجزان لکه چای نه چې نن روبوټ یې جوړوي کم طرف ته چې تاوی روبوټ تا ته دا نشي ویلی چې په ما چاړه ولې منډې روبوټ دا نه وایي چې ما ګټر ته ولې لیږې روبوټ دا نه وایي چې په ما څوک وجنې ولې مسلمان روبوټ دی عوام روبوټ دی پښتون روبوټ دی زما فوج روبوټ دی زما پولیس روبوټ دی زما مولا روبوټ دی هغه ته چې څوک څه اډر کوي دی وایي چې یس سر یس سر د کې دا مازغه نشته چې زما رب ویلی دي چې نه دا به نه کوي